بالخضر باب دې په بیان د شنو جامو الکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض خلکو چې پګړې تړلې وشنا حضرت نه د شینې پګړې ثبوت نشته ده البته تورشته د سپینشته د سریشته خوشګر مولانا صاحب سرپ سور پټکې تړل دي تورې تړل دي سپینې تړل دي وشین حضرت نه تړل او چې کوم روایت راځي پای محدثینو کلام کړي ا روایت ضعیف دي البته د شنو پګړو ثبوت د صحابه کرام په اعمال باندې راځي خو بیا افضل الابیض الاسود دا ابیض دا اولاد ٹھیک شو جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن عكرمة ان رفاعة طلق امرأته فتزوجه عبد الرحمن بن زبير القرزي قالت عائشة وعليها خمار اخضر فشكت اليه قالت عائشة وعليها خمار اخضر حضرت عائشہ وہی پدیس داسې حال کی چې حضرت عائشہ باندې شنه دوپټه وا نو معلومه شو چې شنه دوپټه جایز ده فشکت الیها دی خذ عائشہ بیتا شکایت وکړه د عبدالرحمن سے د اخلاقو ٹھیک شو کنه چې عبدالرحمن رفاعه علی طلاق راکړه عبدالرحمن سره می نکاح وکړه عبدالرحمن سره بغیر د زوندینه نور څه نشته نه او بد اخلاق دمره دي چې دمره ټکولې مجدا وګوره زما دي بدن تا نو چې عاشی ولا بدن وکړه نو د دې زنانی چې کوم دی دا بدن داسې شینو لکه شنه جامه اسیاسي په لخت شنه کړي وا نو وی ګوره فشکت الیها د خدای عاشی به ته شکایت وکړه وارتا حضرتم بجلدها او یو خودوت شینواله په سرمنه خپلې یو ګوره کندا ګوره بدن را شین کړم رواله ما ښه فلما جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کله چراغ پیغمبر علیہ السلام اوس وکیلا درمیان کې جمله معترضه والنساء ينصر بعضهم بعضا او خذ خدای یو بل مدد کوي د دې حضرت عائشہ ته چې دا وګوره زما دي بدن ته حتی شم پریشان شو راغ نبی علیہ السلام ته دا وګوره رفاع خذ دا خذ رفاع پرې خدا او بیا د عبدالرحمن سره نکاح وکړه دی عبدالرحمن ګور دا چوټه کول دي ته ګور تک شنه کړه قاطع شاشوي ماره ته مسلمه يلقى المؤمنات مریا دغه ماره ته مسلمه يلقى المؤمنات ما نو لیدلې دا خزا په دې زخمونو په شان دغه چې رسی مؤمنات ہوتا یعنی داسې چا اوسه په خزا نو ټکولې په خپل وی لجلدها اشد حضرة من صوبها معنی یاد شو لجلدها خامخ سرمنه دي چې وا اشد ډیر سخت وا حضرتن په شینوالی کې من صوبها دي جامعنا جامع دم رشنه نو تکغه تغمید بدن په لختو ډیر شنه وي قال داوی والله ما لي له من ذنب دی خدای الله پیغمبر زما عبدالرحمن سره څه ګناه نشته یعنی بد نه ګرم الا انما ما هو بشک هغه شی چې هغه څخه دی ليس باغنا عني ندی بے پروا کوونکې مال رد شهوتنا معنی یاد شو ليس باغنا عني ندی پورا کیدونکې مال را په قضا د شهوت زما کفایت نشي کوله ایسا چې کوم دی دا زما کار نشي کوله بیاغه مان یاد شو یعنی زما شاوت نشي پورا کوله پوښ کنا من هذه سواد دینا بس دای خطبه ده نو واخذت خطبه من صوبها ازونډه واغه صحدت وقال دا سره خناستو عبدالرحمن راغله کذبت الله پیغمبر دا اخذ دروغ وی جی کوم څه پاتې شو خا وسمعنا عبدالرحمن دا خبر واوریدا چې ان قد اتت رسول الله صلی الله علیه وسلم خاوند دا خبر اوریدي وا چې دا نبی علیہ السلام څخه راغلی دا فجاء خاوند راغلو وما ابنان له من غیرها
او د دې سړي دو زامنو دینه علاوه د زړی خزینه زامن وسرو دې چې والله مالی له من ذنب وشو الا انما مولا سبغنانی ندی اغا پورا کون کې ضرورت زمالرا زما ضرورت دي پورا کوله من حاجی دینا دی ودبینا دی ودبی څه تکار کی واخذت خطبه من صوبیا فقال ان ذي شيخان ولارو دیوته کذبت دروغوي والله یا رسول الله انی لانفذها نفس الادیم زخو د چوروم دی لرا پشان د چوړولو د سرمنی دایو مان شو بل مان یاد کا مان د الانفذها ازم منګم دا پشان د مخلو د سرمنی او دې پونه شوي الکه چې کله سرمن رنگی کنا اردا سرمن چې رنگین دا خامه غزور واړي داسې پوه کنا سرمن چې رنگای نو دا زور واړي خو جذبه نه مانه چې او څنګه سره سرمن رنگای عاشی لیکل دي هغه له خود قوت ید واړي کنه اسی معمولی داسې نه کیږي نو مانه زه خود اوس منګم خمر اوبه مانه زه خداسي داسې نه چوړوم لکه سړی چې سرمن نه چوړي مانه دا چې شاوت ور پورا کوما خټټ فارغ شي ښا ولکنها ناشزه دا ناشزه ده تريد رفاع بیا زور خاوزه قتل غواړي وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خذته فین کان ذالکی ته چې سوای کې دغه سی لم تهل له زور تل شالاله ده ولم تصلحي له ورغیر پارت جاز کې دې نشي حتا ذوق من سیلاتی کی بس قال وی وابصر ما ابنين لو قال رفاوي دغه اکرمه وی وابصر ما ابنين لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې عبد الرحمن سره دو زامن قتلوا فقال بنو كهؤلاء نبی اسلام عبد الرحمن داستا زامن دي ونام آو نبی علیہ السلام هاذا الذي تزعمین ما تزعمین دا بچی دی اے خزی چې ته ګمان کې چې ته ګمان کې کم چې ګمان کې ته وای چې دې سره ود بدا او کار نه کوي او دا د زماني چت نه اړل او بیا دانه چې خزه بدکار ده بلکې وابص ټیک دی فوالله لهم اشبه به من الغراب بالغراب دا بچی دی چې د عبدالرحمن سره دا سے مشابه دي لکه یو قارغه چې قارغه سره مشابه وي یره کې تر مشابهات نه نو موږ وایو چې دا چتاغي بل چتن راوړو دا خو بچی بالکل د دې د پوزې په شان لدی د مخ په شان لدی نو ته خو سره خدي نو ته څنګه وچنا خو کته وای چې نه نو بیا مته نشي حلاله دی وسر انت ذوق فسلته مثلا شو او ډیره به تر خبره چې مخ کې تکړه اوس کمزور شو دا جو کی بوډاګان په اخر کې دا غلطي کړه خټو بچاله کې ما کېدا باب سیاب الفیز باب د بیان د فضیلت د جامو سپینو یعنی سپینی جامې اغوستل اولاد اگر چې مکه سیاب اخضر ذکر کړه هغه سوې چې سپینی جامې خشه ده دا مزه کوي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعود عن سالم بن ابراهيم عن ابي عن سالم قال رايت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمين رجلين بس رايت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه ما د حضرت کس طرف تا او خي طرف ته دوه کسان لیدلو عليه ما ثياب بيز طيبه سپيني جامې کله يوم احد غزوه احد پر دي ما رأيتهما قبل ولا بعد اشاره شو چې جبريل او میکائیل نبی عليه السلام سره د انساني صورت کې راغلو او سپيني جامې اغوستې وي جا فرشتو سپيني جامې ها جی وای قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابن الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثنا ابي الاسود ان ابا الاسود الدؤلي يحدث ان ابا ذر رضي الله عنه حدثه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ابيض حضرت بان سپنا جامه وهو نائم او حضرت دو سماتت وقد استيقظ ويخشى شاب د حدیث سان دی وایا فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه قلت وان زنا وان سرق
قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان ابو ذر اذا حدث بهذا ابو ذر چې بتکل دا روایت وی قال وإن رغم أنف أبي ذر اگر چې ابو ذر په فخار کې ککړ شي. قال ابو عبد الله امام بخاری ورا اوس دې کې سوال وکنا چاله کې یو سړی زنا کوي نو بجنت ته زنا کوي په جنت ته نو ابو ذر وی دا حدیث امام بخاری وی دا حدیث پاس هغه چا دی چې هاذا عند الموت او قبله اذا تاب وندم معنا دا شو الک یا خدا دی چې عند الموت دی بس یو سړی ورسې کړو او بس کلمه لا اله الا الله ایمان راوړ او مرشه دخل جنه اگر چې زنا او هر چلین دکړو دوی مدادا چې دا بعد توبه مسلمان دی الګ مسلمانۍ کې زناګان او غیره وغیره کړي خو بیا اخر توبه وکړه او دې مرشه جنت تبذی کنا غفر له ما کان قبله ځکه چې د الله مرضی ده خو د شرک باندې مړ نه بخل کیږي اغه نه علاوه د نور ګناونو مرتکب بخل کیږي بشرط مشیت الله تعالی او چې توبه وکړ مزيبه کې چلو باب لبس الحرير باب د په بیان د اچولو د رخمو و افتراشه اور خورول لاندې خورول د رخمو للرجال لباد نارینا وقدر ما يجوز منه او مقدار د هغه رخمو چې دغه استعمال تعالی جایز دی ګوره مولانا صاحبہ لبس حریر او افتراش حریر دا دوار یو شی دی چې څنګه اغوستل د رخمو حرام دي نو غوړول د رخمو داوم حرام دي جایز نه دي حلال نه دي بیا دا قدر ما یجوز معنی دارا چې ته رخمو قمیص دی په مقدار د 2 غوتو په مقدار د 3 غوتو یا یو روایت کې راځي په مقدار د 4 غوتو هغه جایز دي او نور جایز نه دي څنګه امیر سے سوال ده ما 11:30 بجے بس کې باندې مولوی صاحب هم راشي کې هم ته شرکت وکړي ډوړې کړې دا جمعرات اسی جمعرات ته هم د عقیده والا ځکه نه چې دا خو د دې خوې د انګلند کې دای ولا پیسې را لګلې وي چې دا زنګ په تارونه واله اله عقیده خراب نه غفلت جمعرات ته ډوړې خپل کومه نه دي موږ په کور کړو افګور نه منن دي اما ورته سارو نه غوښنه چې داغه په دغه ما زما ورته ما کار نه بیا خو خمسدار خړل وایي زبم سمجا زیار شابه تکړه شو طالب جانا وهي قال حدثنا قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة وقال من جمرات قال كان كتاب عمر ونحن مع ابن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا أو أشار بإسرائيل ګور توجه کا ټول حدیثونه آسان دي قال كنت كتب الينا عمر ابي عثماني هندي وی چې ما ته خط لیکل عمر رضی الله تعالی عنہ وانا نو بي آذربایجان شیخ القرآن بي آذربایجان منګه په آذربایجان کې تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړل ان لبس الحرير الا هكذا اشاره دا ده الا هكذا مگر دمرا ووصف لنا النبي صلی الله علیه وسلم او دای وضاحت کوم ته حضرت په 2 غوتو باندې ورفع زهير الاستا والسبابه او زهير دای تفصیل پس استا او سبابه باندې وک یری ذات او دا تفصیل په مسلم جلد ثانی 152 میں کې ده مخبل پاتې شو دا څنګه چل دی یار یو شی ده کنه یا اتانا کتاب عمر ونحن ما عتبه ابن فرقد بأذربيجان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرير الا هكذا واشار باصبعيه اللتين تليان الابهام هغه دوغوتی چې د ابهام ته نږدې ده سبابه او وسطا فيما علمنا
انه یعنی الاعلام یعنی نخه معنی فی ما علمنا هغه چې موږ خبر یو نو مراد دې دوه کوتونه اعلام دي اعلام پیژنې بوټای په صادر باندې بوټای کنه بوټای پیژنې درې خمو بوټای دوه کوتو مقدار یو کوتو مقدار دا جایز دی. وهي قال حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير قال حدثنا عبد عن ابي عثمان قال كتب الينا عمر ونحن باذربيجان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللبس الحرير الا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم ورفض الاستاذ صبابا او دا تاسو مسلم 192 دویم جلد ابی داود جلد ثانی 205 پای کې ذکر کړ دي چې دا دو ګوتې دي یا درې ګوتې یا څلور مسلم راکې کې ابی داود راکې چې کوم شی نږدې وي دا مسلم دی جلد ثانی دی دا ګوره 194 راواړه 125 دا ګوره 194 تھا 194 میں نہیں 192 تھا گورا 192 میں ہاں 94 میں نہیں ہاں جی دا 192 دا روایتونه دي ټول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من لبس الحرير في الدنيا لم يلبس في الاخره بیا خبر روایت ته چې اوس موږ وایو بل او دارنګه چې کوم دینو ابو داود بیا ټیک دا مسله حل د مخې ده وابي قال السلام مصدق قال يحيى عن التيمي عن ابي عثمان كان كنا ما عتبة فكتب إليه عمران فكتب إليه عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لم يلبس في الآخرة منه لم يلبس واب نغص شديتا ريخم آخرت کی واشار ابو عثمان بسبائي المصبع والوسطى وبي قال حسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو عثمان حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة الحكم عن ابن ابي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بالمدائن دے په مدائن کیو ګور مدائن جمع د مدینه خدین مراد مدائن هغه قصر مراد دی چې کوم د کسرا او د فارس د بادشاہانو محلات مدائن مراد سره فارس او د کسرا د بادشاہانو کوم محلات دی په شاهي محل کې پاتې کېدل فاستسقا دې شاګرد ته وبراو نو کرته وي فاتاو دهقان بماین فی اناء من فضه دا مخکې مونږ ویلې دهقان راغی او بیراولی په یو لوخي دا سپینو فرماو بی لوخه اسمه کې باندې وغورځو وقال انی لم ارمی مان دې وشته دا لوخه الا مگر دې وجنا انی نهیتو فلم ينتهي دې من کړه خو دې بعد ناراضي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عذاب والفضه والهر والديباج یلم فی الدنیا ولکم فی الاخره کافر دې پاره په دنیا کې موږ په آخرت کې دی او بي قال سنا دمو قال سنا شعبة قال سنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك قال شعبة فقلت ما ورتوي وشګنه شعبة ماوي عن النبي صلى الله عليه وسلم شعبوي ما عبد العزيز توي توجه کومانه سے یاد تا مان دغه کېدا قال شعبوي فقلت ما عبد العزيز توي عن النبي صلى الله عليه وسلم آیا انس دا حدیث پیغمبر سے بیانی فقال شدیدا توجہ کا عبد العزیز رات په غصہ کې وي شدیدا معنا غصہ کې ماته په غصہ کې وي ان النبي صلی الله علیه وسلم حضرت نو وی کنا من لبس الحرير في الدنيا فلم يلبس في الاخره وبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم ویلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبس في الاخره
وفي قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شعبة نبي زبيان خليفة بن كعب سمعت ابن زبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال أبو عبد الله إمام بخاري وقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث بن يزيد قالت معاذة أخبرتني أم عمرو خبر كما ثم عمر بنت عبد الله قال سمعت عبد الله بن زبير سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عمران بن حتان قال سألت عائشة عن الحريري فقالت ويوتا ائت ابن عباس تمہارے رقم تپوس کے لارش ابن عباس سے تقلوی عالم دے فسالت ماد ابن عباس نے تپوسو کا فقال سل ابن عمر لارش ابن عمر سے تپوسو کا فسالت ابن عمر فقال اخبرني ابو حفص یعنی عمر الخطاب زما بابا سے لارش سبحان اللہ دانا چی ارسلی زمولا ابن عمر سے زما پلاسٹک انا تلاشا مشروطی بنا کے پوچھ گنا يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت ما صدق وما كذب أبو حفص عمر رشتاوي أذيك شرم درون ديويلي فنبي الإسلام قال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا عمران وقص الحديث باب مسل الحرير من غير لبس. ورا مولانا صاحبا ما غور عبارت دیر عمر ویلے خاص اوس خود بوډا شوم کنه نظم اسمانه پورې आवाज رسو الکه اوس ما ته ګور توجه کوئ یو د حریر اغوستل توجه یو د حریر اغوستل هغه منه دی یو د لمس حریر دا جایز دی لکه ما ته دار ته تاسو کې دا نو امام بخاری وی باب مسل حریر من غیر لبس باب د بیان دا لاس اغوستل لاس کی اغسطل ریخم بغیر دا اغسطونا اغسطل اچول ورطوئی کنا اچول اچول خون نکی کنا اگه واچولا دوسکه واچولا دا خبر خون نکی نمانا اغسطل استعمال دا حریر زان لشه ده او مس لاس لگول زان لشه ده ويروى في عن الزبيدي عن الزهري عن انس النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق بن برا رضي الله تعالى عنه قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم صوب حرير نبی علیہ السلام تا چا در خمت جامع تحفہ کرا فجعلنا نلمسه ونتعجب منه امنگا شروع شو لاس کو هغه سره تعجب یاره عجیب جامع عجیب شی دی دا ډیر نرم دی او دا خدا سره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجب من هذا آیت تاسو تعجب کوئ دا خشه دی صحابه کرام نام جی حال حضرت فرمایل منادیر سعد بن معاذ فی الجنت خیر من هذا دا الله سعد بن معاذ چې شهید شو اور اغیله چې د پوزي پاکول رمبانو ک الته ملاشي دغه دینه بهتر دی وای شابه بس ګور بلا مسله افتراش الحرير الک غړول د رخم غړول او د دې حکم څنګه دی کالوب سی پشان دا غوستو الک چې څنګه اغوستل من دي داسي لاندې غړول من دي نو مان د کټ صادر کې د رخم وي نو جایز نه ده کته چې فرش د رخم قالین وي نو جایز نه ده جی قال حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي ليلى عن حذيفه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في آنية الذهب والفضة او ناكل فيها او ان ناكل فيها ايام پائے کی خوراکو کو وان لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه یعنی سکل چې څنګه من دي په سونه چاندي کې نو خوړل من شو نو دار لبس حرير او جلوس الحرير دواړه من شو جی دا ګوره دا قصی چې کم دینو دام یو قسم درې خمو دی لکه منګه روایتونه بار بار وي نو قصی او ریخم جامدا وقال عاصم عن ابي برده قلنا لعلي دې تبقوا کې دی خان دا زه کټول ویم قلنا لعلي من علي شیخ توي مل قصیتو قصیه چی شه دی قال ان علي سبي ثياب اتتا من الشام او من مصر دا هغه جامې دي چې راغلو موږ ته د شام نه یا د مصر نه مزلعتن پټیدار مزلع پینګه
مصلا د ظلم زرزدي پخته وتا نو پخته یو داسې دا بل داسې دا بل داسې دا نو مصلا هغه صادر ته لکه پټیدار لکه دا د بلال په صادر پټیدار دی یا لکه احمد داروبال پټیدار دی تور لیکا یا بل سره لیکا نو بیا شنه لیکا خوږي لاد شبیر احمد پټیدار صادر دی ها ٹھیک شو مولانا سیوا فی حریر پدې کې دا پټیدار چې دا رخمو امثال الاترج په مثل دا اترج ته لیمو ته نیمبو اے مراد ته مالټا یا خدای چې د مالټي دا مالټه د خوراک ته کمی د دغه مالټو په شکل ګولونو او یا د مالټي د بوټي په شان الله نو قسم ته بعض علاقو کې د زنانی چې بالښتونه کې صادرې کوي نو دا بوټو شکلونه یې پکې کنه دا چې مزیداری اخیسته والمیسره او دارنګي جامه د میسره څه شه دي توجه کوخه كانت النساء يصنعنه لبعولتهن او دا میسره څه شه دي بعضی وی چې دا میسره چې دي نه زین پیژنې لکه اسبان چې کینی او غده دل جوړ کی یا لکه دا میسره د سوات د بونیر او د باجوړ او د هزاری او د کوهستان دا زنانی د دې چې دا خاوندان علماوی دی ولد ناس تلیان گلدار جوړی کړی ہے کہ نہیں ہے پوښښ کنه دا تلی جوړ کړی او پکې خسته ګلونی او باغی باندې ستا جناس دی نو دا می سره را پوښښ کنه احمد ها فخبل يصنعن لبعولتهن امثال القطائف او قطائف د قطیفه جمع ده په معنا د صادرو یصفرنا جر رنگی ولا ور کړی وی وقال جرير ان يزيد في حديث القصيه ثياب مزلات داغ جامید پټیداري یجاو بیا من مصر چې مصر راغلی شي وی فی الحرير والمیسره جلود السباع توجه کا او میسره چې نو دا د درندگانو سرمنو ته وی چونکی ما ته وکړه دلته میسره سوی جلود السباع وی اور مخ میں سرسو کانت النساء یصنعنه اس امام بخاری پر روایت کی د مخ کی روایت تائید کی وابي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن اشعث بن ابي الشعثاء قال حدثنا معاويه بن سويد بن مقرن عن براء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المياسل الخمر مګه من کړو د غسرو زینوننا والقصي او دا خاص قسم رخمنا اس وقت کېدا قال ابو عبد الله امام بخاری قول عاصم اکثر واصح فی المیسره څه مطلب شو الکه د میسره یو خو قول د چا دی د عاصم دی عاصم قول کې دادی چې دا څه دی کانت النساء یصنعنه لبولتهن دا د میسره قول دی اور تشمری سیوا دا د عاصم دی او دا بل قول چې کوم د میسره جلود السبا ده معنا دا چې جلود السبا والا روایت دمره معنا دمره جخت او پاوردار نه ده لکه هغه چې کانت النساء یصنعن لازواجهن باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكه بس باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكه اوس ګوره دا حکه څه ته وي خارخ ته وي اوس دا خارخ یو بیماری ده کنه اوس کو دې باندې خارخ باندې داسې جامې واچي نو بیا څه جری اګریږي او چې درې خمو جامه واچي نو بیا نه کوي جی دې قال حدثني محمد قال اخبرنا وكيل قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير للحكه بهما باب الحرير للنساء او ټیک شو کنه الحرير للنساء الګه درې خمو جامه زنانو د پاره جایز ده ګوره توجه کړئ امام بخاری رحم الله دا دواړه بابونه چې راوړل دا څه دی پاره یو باب چې دی یو دی لپاره ګوره توجه کوا یو دی لپاره چې نارینو د لپاره حریر جایز نه دی الا لاجل العذر چې لاجل الحکه البته نساء د لپاره جایز دی ځکه چې نساء سړي اې د لپاره سونه جایز ده نو حریرم جایز دی وبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة حدثني محمد بن بشار
قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي قال كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا علي سوي جماعت نبی علیہ السلام یور خمی چوغه راکړه توباو فخرجت فيها علي سوي چې ما واغسته او خوشاله را روانه ما فرایت الغضب فی وجهي چې قتل می حضرت سے ما ته ګوري او داسې پریشان له مصطفی چې دې دا رقم ولې واچول پوښوم چې حضرت کو په دې خبره نو کو تلاړم نو فشقتها بین النساء نو مشلولا او دغه نه می دو صادره جوړه کړې او بي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريته عن نافع بن عبد الله بن عمر رأى حلة سيرا طبا داغه مخ کې ویلي پیغمبر علي صاحب چې په لار راته یو ریخمی چغه وکتا چې په بازار کې خرڅېدل ٹھیک شو فقال یا رسول الله لو ابتعتها کا چته واخلدا طلب سوال الوقت اذا توک چې ملمان راځي هغه د پارتا جوړ کړی او ته چې لکه ملمراشن سره ورلغون سیریس پاتې کیږي ها والجماعت يوم الجميل فقال انما يلبس هذا حاضی دا خو هغه څوک اغوندي لا خلاق له چې چا آخرت کې برخني وان نبی صلی الله علیه وسلم بازار کې لا عمر نبی رسول الله دا عمر توله ګل حلتن سیرا حریرن چا درې خموا فقصا اياه نو حضرت واغست عمر ته چې دا واخلا دانه چې وای غستخه اعطا دا ورکړه ورته فقال عمر كسوتنيها وقسمتك تقول فيها حضرت را سمان راکا او ما خطا نوریدو چې تاسو وای چې ما تقول فيها چې لا خلاق له هغه څوک ابو دي دار خم چې د آخرت کې پرخني نبی اسه انما بعثت اليك لتبيها او تکسوها ما خطا له دې لپاره کله تبيها چې ته خرڅ کې په بازار پیسې والے او تکسوها یا په بل چا باندې واغوندې لکه معنا وښلې او د دینه چې د صادرې د پټي جوړې کې او بیبيانو تور کې وبي قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا اخبر قال اخبرنا شعيب بن زوري ان قال اخبرني انس بن مالك ان على ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برده حرير سيراء رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيوا ام كلثوم او پاغي باندې چې کوم دې کنه دو پټوا او درې خموا په دې کې څه ښکار دی با ما کان نبی صلی الله علیه وسلم يتجاوز من اللباس والبسط الله اکبر توجه کو بخاری یاد ہے ها مت گڑبڑ ہو گئے بعض وقت لکه تاخ پټ کې تړي مثلا او یا مثلا په قارین ناس دي خلق مصرف تو ګورا یاد پوښ کنه یاد خستهونه جوړه دی واغستا خلق مصرف تو ګورا اوس دې چې امام بخاری بات لري یا تجاوزو حضرت جواز پیش کړی دی د لباسنا والبسط او د فرشنا سمانا اے امیر صاحبہ کہ طاقت تین خلباس جوڑ طاقت تین خستا لچکدار پالنگ جوڑ کا او پاگی خستا تلائیوی چی خلق تماشا کی چی دا دا کم لڑکی نہ جوڑ دے او پکی رپتیش دا جا تحفہ کرے دے ہر یو ملا راگی ما تے شیخ دمرا اسراف دار دمرا قیمتی دا دیار دے کر جوڑ کر لے نما یہ سوڑی چی سڑی سکا پیسی نہ سبا کی دغه پر خوراک به پس کلو به نور سي ما خجيبه کاټه مېدار او یو دوزګرو هغه را خپل ایمان او محبت ښکارا کړل او هغه جوړ کړی را لګل وي تاسو داسې ما تم څو پیدا کړئ معلوم څو جوړ دي کړه وایي نه لکه خو جایز دي ښا او بس دا حدیث تامه کی ویلو زبست ګورم چې تاسو تیزی لبستو سنتن ما یو کال انتظار کړو ګورم کوم روایت ده کنه وای ابن عباس یو کال من انتظار کړو چې هغه دوه حدیث کمی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سے معاوضه کړی وا فقط سقط قلوبکم ویلو جی فدخل العراق دے حضرت دا عمر سے داخل شپ شجر عراق کے ادا اردو کو ته پیلو کا درخت وی پیجنے پیلو کا درخت یو خدا کی کر دے کی کر نہ رے دا دے کی کر پشان نور دی لکه دا مسواک چې نه جوړیږي د دې پشان یو بوټی رے والله اعلم
پیل پلین او دک وته پیل وای یو شی دی پلین او پیل یو شی دی ورو راخو دي ما کنه فلما جاء الاسلام وذكرون الله راينا لهن بذلك علينا حقا من غير ان نوصلهن في شيء من غبن وكان بيني وبين امرتي كلام حضرت عمر سے دا مغازی کې ویل یاد دي درته حضرت عمر سے زما او زما د خزې په منځ کې کلام معنا خزې خاوند کور کې څه لګ جګړه وا نو فاغلظت لینو د خزې راته لګ ور سخت جواب راکا کله کله خزې داسې یغي خود ته څه پتا زموږ د والد سے خبره وا چې تاسو کو چې دا خزې د خاوند ول تابعداري ولې نه کوي دا د غرونو خلق به خبره ساده وي اصل وجه دای چې د خاوند بربند لیدلی حقیقت هم دا ده کنه بربند لیدلی انا زکه تابعدار کې دی لوی قاضي کنه سیاسي چې د کر ججي خو چې خدای مخکلار چې هغه ته کینو خلار ورشي کنه اسی اګه دې لوی افلاطونی کنه او اجرتی قاتل وي ورته تاسو سره کپړو ته مې وګورم تاسو سره ځان ته سره مال کپړې نشي راړلې را بڑم کنه ماړې را بڑم کنه ماړې پوجو کنه آی وجه دای کنه از دایما چې دې خدمه کې وری دې خدای ته دې کمزورتیا معلومه وشي کنه دې خدای دې کمزورتیا معلومه جی قلت لها ما ورته وانك لهناك ما یادک ما ورته تلا دې خبري ته دې خبره څه حق لري تا دې خبره طاقت ولر تما ته جواب نه قال تقول هذا لتما ته داسې وای وابنتك توذي النبي صلی الله علیه وسلم او استاد لور چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تکلیف ورکړي الته څه خبره اړي جی وایا فتاه حتى فقلت لا اني احذرك ان تعصي الله ورسوله وتقدمت اليها في عذابه فاتيت مسلمه فقلت لها فقد اعجب منك يا عمر قد دخلت في امرنا فلم يبقى الا ان تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجي فردت وكان رجل من الانصار اذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت واتيت بما يكون واذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدا اتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له فلم يبقى الا مالك بس دا یو ټکی یاد کړه مکه ته نه دی ویلې وکانا او بادشاہان من اغسوب حول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله نه چا پیر په دې مکه کې پاتې کېدل قد استقام له اطاع له ووافق معه معنا استقام له برابر یعنی تابعدار شو او موافق شو فلم يبق الا ملك غسان بالشام نو پادشاه مگر یو غسانی بادشاہ هغه په شام کې وو اته پیغمبر دشمنو زما کړه قلنا نخاف ان ياتينا فما شرط بنا سري وهو يقول انه قد حدثهم قلت له وما هو اداء الغساني قال اعظم من ذلك طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لسه فجئت فاذا البكاء من حجرها كلها فاذا البكاء من حجرها كلها چې قتل منو د حضرت بیبیانو د هر کور نه جړاګانو چلے او صحابه په جماعت کې پریشان و جی مشروباتن له حضرت پتویم چاتو ما حدیث ما کې تیر شوی دی جی وعلى باب المشروبات وسيف فاتيت فقلت استاذن لي فدخلت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم على حسين قد اثر في جنبي وتحت راسي مرفقه من ادم حشو عليكم حضرت د سر لاندې مرفقتن یو بالو ګوټو من ادمن د سرمنه حشو حلیف چې دغه مالوچ د کجرو پانی وی شي وَإِذَا أُهُبٌ مُعَلَّقَةٌ قتل من یوسو زړی سرمنی زړن دی وقرزن او سپانی وی جمع شوی دس د اننګوري الذي قلت لحفصه وام سلمة والذي ردت علي وام سلمة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرشت وشدنا ليله ثم نزلها وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر بن زهري قال اخبرتني عن بنت بنت الحارث عن ام سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا اله الا الله ماذا انزل الليله من الفتن هاي سمر خبرون را لماتا فنزول د فتنو دا د زموږ مخې ویل کتاب لري بس امام زهري وکان هندن وا حضرت هندا لا ازرار دغه د پاره بټنی وی بینا کومها بینا صاحب فی کومها ولستونو کې په منځ د کوتو مغازی کې د حدیث موږ ویلې هندي بدل تکي بټن لګولې چې دا لستونه بر نشي او لیته می اخکار نشي الله
اکمل جی باب ما يقال لمن لبس ثوبا جديدا باب دې په بیان داغه دعا چې وخت کې لپاره داغه چا چې واغوندي نوی جامه یو سره چې نوی جامه واغوندي نو ورته جامه دې مبارک شه الله دې در باندې زړه کی دا باندې چې الله دې په تاسو کی وای په الله دې در باندې زړه کی دا وځګنه یو سره مونږ یو دې ته لاړو نو یو سری بنگله جوړه کړو هغه وی الله دې خو پکې تاسو کی الله دې پکې تاسو کی انا سره غالي شمارو ورته مې دعا خو دې کړو بل شاله پکاره وي څنګه تا دې الله پکې زور کی منځ نه جوړ شي مرده شي مشه مانه دا چې الله دې پتا باندې دا زړه کی خو عمر دی راشي او دا پکې زړه شي ته بیا دوباره نه وکړي ژوندې په دنیا کې او دې الله دین کار کوي په دې کې فرق دی بھائی مخکې دا قال حدثني ابي قال حدثتني ام خالد بنت خالد قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميسه پای کې یو خمیسه او یو کمبلو فقال ترون هذه الخميسه من ترون نقصو هذه الخميسه چاته تاسو وای چې واغونم دا خمیسه دا چاته ورکما فاسکت القوم قوم ټول چوپ شدي فاوتي بي بس ام خالد په خپل راویه ده کنه نو اوتونی بی مخافه اوتی بی النبی صلی الله علیه وسلم راویشته شو مزه پیغمبر علیه السلام څخه جی ای شام زدا دعا شو حضرت ابلی زړی کدا واخلقی او خزړی کا مرته نه دوزلوي او ما ته ګره او نبی علیہ السلام هغه نخو او ګل کار د خمیسه ته قتل او اشاره کول په لاس ماته وی یا ام خالد هاذا سنا یا ام خالد هاذا سنا بس دا روایت موږ مخوي له خوي وسنا بلسان الحبشه الاحسن دا ګل خستره دا ګل ډیر خستره دا ګل ډیر خستره نو کله کله بداسي وای کنه ښا قال حدثتني امراه من ال انهار اتو على ام خالد باب تظاهر للرجال ګور التظاهر للرجال زعفرانی رنگ لګو لپاد نارینو الکه زعفران رنگ په زیړ رنگي غوړي او د دې دوه حیثیت دي یو جامه ده یو جسم ده چې په جسم دی ولګول خو جایز نه دي البته چې په کپڑی باندې علما جواز وایي جی قال حدثنا مقتل قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يتظاهر الرجل من کړه پیغمبر علیہ السلام ان يتظاهر الرجل کی یو سړی په ځان باندې زعفرانی رنگ واچي بدن باندې دا منه ده مخکې ده وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عبد الله بن زران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورسن او زعفران بمعنى رنگ چې مظفر وي زعفرانی رنگ وي مظفر وي خدا رجال پر جائز نه ده باب ثوب الاحمر او دارنګ باب دې په بیان د سری جامع ګوره یو خو بالکل احمر خالص دی لکه نشنلیان چې ځان جوړي دا خو جائز نه ده یو صوبی احمر داوی چې تانه یو تاریو باندې بلوي اګه دا د عربو نصر روم باندې راځي دا جایز جی حدثنا ابو لؤي قال حدثنا صوب عن ابي سعد بن البراء يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رايت في مربوعا معنی دا خلق معنی کې سلور ګوټی زیو خددا معنی نه کومه مربوعا درمیانه قد والو نه بالکل لکه بریوات کې برا چوس برازي شمال کې وتا سوی نه بالکل مندره او نه بالکل تړنګ پړنګ ډیر وګل پر درمیانه قد والا او دا ډیر اعلی صفت ته ورایت فی حله حمراء ما رایت شناسن او یو ځل می قتل به تصریح چوغه کې را روانو قسم می دی په خوره چې داسې خسته ما سو په دنیا کې نو دي چلو باب المسره الحمراء المسره الحمراء څوک معنی کې بالغ ګوټه سور رنگه او څوک معنی کې زین زیات معنی زین بي جنې اصل واغست او تعالی خدای او نری غونتلې جوړه کی او په زید ناته واچي درې خمونه دې ته می سره وي ښا سور زین چې اسم سوري ماشاءالله مخدا هغه مزري قال حدثنا سفيان عن حسان عن معاويه بن سعيد بن مقارن عن البراء قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسمن يد المريض واتباع الجنازه وتشميت العابس ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبراق والبياس في الحمر واسان ده کنه باب نعال السبيل والمياس الحمر من اغه بالغتی یا غزین سور النعال السبتيه وغيرها ګورا عربو با سر عرب چې کم دین غیبا پانی جوړولې
خو دوه قسمه وي یو به هغه چې هغه باندې لپاسه ویختو او بل باغو چې ویخته به کټ کړو چې کله د سرمن نه ویخته لري شي نو هغه شي رنگدار شي نو معنا اهاب مدبوغه آیت سبتیه وي او اهاب غیر مغطوطیه تسوي غیر سبتیه ځکه چې سبتیه د ثبت نه ده او ثبت قطع ته وي مقامات ویل خرجت یوم السبت راسي زه د کور راوتم چې کله می سر روډا کړو مقامات خو کتاب دی کنه ها وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن ابي مسلمة قال سألت انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا عليه قال نعم وبه قال حدثنا ابن مسلمة عن مالك عن سعيد بن المقبول عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر رايتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها قال ما هي يا ابن جريج قال رايتك دا خو منګه سبا وی خدل ته واقع کړه وای چې زه تا ګورم چې څلور کار ته کوي او دې سلورو کارو کې ما د تانه بغیر هیڅ څوک نه لیدلې یاغه سدي وی نمبر 1 رایتو کلا تمسمن الکان الا یمانین اوس منګوي رکن یمانیو دغه حجر اسود مسکه انور نه یو ورایتو کا تلبسن علی سبتیا ته اغوندی د هغه سرمنی چپلای چې هغه رنگ کړی شي دوا ورایتو کا تصبغ بالصفرا او زه ګورم چې ته خپل ګیرا په زیړ رنگ برنگدار کای ریشو ورایتو کا اذا كنت بمکه توجه کوه او زه تا ګورم چې کله ته په مکه کې اهل الناس خلق احرام تړي ازار او الهلال خلق احرام تړي کله چې ذل حجه سپوږمۍ وګوري ولم تهلل انت او ته احرام نه تړي د حج حتا کان یوم الترویه چې ترویه شي مطلب پوښي تاسو خبر استا جدا جدا دي فقال عبد الله بن عمر اما الاركان فني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اليمانيين اشر واما النعال السبتيه فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها الشعر ويتوضا فيها سرمني مدبوغي کې به اوبراله او پغي به د سم کو فانا احب ان البسها واما الصفراء فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها حضرت پدی باندې جامه یا د سر مبارک وخته پیرن کړو بس فانا احب ان اصبغ بها واما الاهلال هر چې د احرام فإن لم ار رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبئس براحلته ګوره ما ته وګوره جواب کافی دی خلق بد حج احرام د ذوالحجې په نومي تاریخ او ابن عمر په اتم تاریخ په نبی علیہ السلام چې مالی دلو چې کله احرام به تړ نو متصل اعمال به شروع کړل نو اوس احرام ته په یکم باندې تړي او اعمال په اتم شروع کړي نه زب اتم زکه کوم چې ورپسې متصل افعال د شروع کوم او دا اطاعت پیغمبر اسلام دی جی وفي قال حدثنا عبد الله بن سعد بن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم صوبا مزوعا بزعفران او ورس وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطع ما أسفل من الكعبين. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له ازار فليلبس سراويلا ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. باب يوضع بانتعال اليمنى یبدو بانتعال الیمنا. اوس ګوره استحبابات شروع شو. الګه مسله دا د ګوره ابتدا بکای په اصول د بوټانو یا پانی په خای اخپی خا مسله دا د حدیث کې راځي استعمالولو کې استعمال کې خای اخپا مخ کې وخلو کې خای اخپا رستو. لکه جمعه ته چې راځي نو اول به د سپلای نه ګس اخپا وباسي هغه ګس اخپا په سپلای کې دي نو خای اخپا بدن نه کې جمعه نه چوزي ناول ګس اخپا په سپلای کې دي نو خای اخپا په ګوټ کې واچي. اصلان شو جمعه ته چرالي خو خای اخپا بدن نه کوي او جمعه ته چوزي ګس اخپا بدن نه کوي. قالته حدیث کې راځي چې سپلای په استعمال کې خای مخ کې کوي په وقلو کې به خیر واستو کوي. نو دغه طریقه به سي جمعه ته چرالي نو خیر سپلا خیر اخپا مخ کې او باسي نه ګس اخپا مخ کې او باسي په ګوټ باندې بکی دي خیر اخپا بدن نه کوي جمعه ته چرالي جی. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال من شمس بن زنيب سمعت ابي حدث عن مسروق عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب دائما في تهوي وتنزل وتنوي باب يرجع النعل اليسرى
بس ته زدا ودا ينزو ان على اليسرى داس ما ویل دي واخلو کې بګه صح مخکې کيان حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تعالى احدكم فليبدا باليمين واذا نادى فليبدا بالشمال تكون اليمنى اولاهما تنعل اچولو کې واخرى ما تنزو دبل مو باب لا شي في نار واحد په یو سپلای کې باندې مانه پلارتلی او سپلای دی اوښلې دله پوښوي نو دا بل سپلای هم وباسا چې سفر دی سوی برابر وي موازنه برابر وي او چې یو خپې باندې سپلای وي او په یو خپې باندې لکه د خود په شان نبي په سوي کله ځاز وکي نو خلک به سره خان دي یا دوار سپلای په پوکو یا دوارو باسا خدا خزه ډیرو خیالي په دې سفر زی په دې غرو سپلای وباسي په لاس کې واسي تبه نه یک بعد د لاس ته پاتې کې د خپل ته پاتې نه یک وخت موږ په دې سره تللی نشو ګډي ہے بيزي ہے حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في نار واحد يخفيهما جميعا او يجمعهما جميعا رسول مراغه بس جوړه بندوبست کوي